اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین تاسو قربان یم سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي کې روزدار بچي سیزن 4 نننی ماشومان د موږ جامعه صدیقیه طالب علمان دي او دوی روزه نیولې ده د هغوی محتمم موږ سره موجود دی جناب مولانا عبدالمتین صاحب او د پروګرام مشر مېلمه ولی خان چمکني موجود دی لومبی ماشومان له پوښتنه وکړو چې نومونه څه دي بیټه نوم دې څه ګلولي ګلولي دا ته کوم دی पंजाबी خلا पंजाबी او دلته کې څه دی بل څه کې دلته بس کې څه صفات ده شپږم صفات ماشاءالله یو دوه آیاتونه خو قرآن پاک راته وایي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك. بچے استاد نوم دی ادریس ته څه وسی پاره کې سبق وی او حفظ کړل دکی ماشاءالله ذکر قرآن پاک کې سورتونه قرأت وای. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاك الله كي استاذ دي صدام دا کوم دی ته د پنجابي او ماشاءالله خالد څه مرو ده دویمه زبردست خدای ته وای چې دې مدرسه کې څه مصیبه کې سبب وي دیشتمه ته پوس کې د خیره ناظره کې ادا کنه آیات قرأت وای د خیره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. جزاك الله د دې مدرسې محتمم او زموږ د کلي ډېر معتبر شخصیت حضرت مولانا عبدالمتین صاحب موږ سره موجود دی هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. استاد جي د ماشومانو ستاسو روزه نیولې ده لومبی خو ته چې دلته کې د روزې ماتې او د افطارۍ او د سحري څه انتظام یاره بچیا تا واجبونه تپوس وکړو دا خو هسې خو زمونږ دا 11 میاشتې چې وي نو دې کې مونږ سره سحر دا څومره ناشتې بندوبست چې کوم دی د چایو دا زمونږ ناظم صاحب احسان الله هغه منستی دی حاجي احسان الله صاحب او د ماښام چې دی نو هغه مونږ کله زه پخه کړم کله مې روټ پخه کړي کله دا خپلو کې مونږ ډونو بس تقسیم کړی دی د ماښام د روټۍ هغه انتظامي او دې نه علاوه د ماسپښین مونږ وظیفه خو اوس د روژې خبره ده نو روژه کې چونکې یو کس دپاره پخلی ګران نو مونږ سره د پېشمني دپاره دلته زمونږ ملګری دی حاجي عبدالله د دې فروټو کار کوي هغه راته پرون نه وویلې د پېشمني چای او روټۍ هغه راستی او د ماښام وظیفه مالت نه غونډوو د کلي نه غونډه وظیفه هغې باندې ګزاره کېږي بس. دا خو ډېر ښکلي بچي دي او دی کال کې یو ځل نیم کور ته ځي نور هم دلته مدرسه کې پراتی الحمدلله استادان صاحبان چې کوم دي شیر آغا قاري صاحب قاري حبیب الله صاحب دا دوی ښه خدمت کوي او د دوی د تلفظ وغیره ښه کار کوي او دا ټول ماشومان دي الحمدلله زه دوی نه خوشحاله یم ښایسته خدمت د مدرسې هم کوي او خپل کار هم کوي او ورسره د سکول هم وایي. ولی خان وره د استاد جي مدرسه د درې ماشومان دي یو جهان مننه نعمت سبحان وروره دا نن چې دا په کوم مقام موږ ولاړ یو نو یقینا دا ماشومان دي ظاهره خبره ده چې په دوی باندې روژه فرض نه ده خو لیکن په دوی روژه نیول او دوی ته دغه سبق ورکېدل او بیا ستاسو د ټي وي په شیشه د ټول عالم اسلام ته دا خول چې شکر الحمدلله نن هم په انسانیت او په مسلمانۍ کې دغسې مقامات شته
چې په هغې کې نن موږ په کومه مدرسه کې ولاړ یو نو الله تعالی دې زمونږ حاجي عبدالمتین صاحب ته ډېر عمر ورکړي دقسې ماشومان مونږ خو ټول د دې مخکې ماشومان یو دا زمونږ د ټولو مشران دي خو دغه ماشومان نن په دې کلي کې بلا شی خلک که هغه د سکول جوړه شو که هغه د مدرسې جوړه شو خو دغه د همت شاته د دې کور یو لاس دی یو همت دی دغه ماشومان نن د روجې او حوصله افزایۍ په نیت باندې تاسو د سیزن 4 په پروګرام دا څلورم کال دی چې د روزدار بچو پروګرام کوي او په هر روجه کې کوي خو روجه کې خپل هم یو ډېره غټه عاجزي پرته ده روجه انسان ته لکه یو لوی درس دا هم ورکوي چې دی لکه تا ته د لوږې احساس هم وشي چې آیا د هر سړي ژوند څنګه او ستا د سترګو هم روجه پکار ده ستا د خولې هم روجه پکار ده ستا د ناستې ولاړې هم روجه پکار ده روجه صرف دا نه دی چې بس ته خوراک او څښاک مه کوه بس تا روجه ده روجې سره دغه ټول اعمال پکار دي نو خدای دې وکړي چې موږ د روجهدار قدر وکړو د روجهدار عزت وکړو یوازې چې څنګه خدای پاک په میاشتو کې دا میاشته افضل پیدا کړې ده او ډېره د برکتونو میاشتې پیدا کړې ده نو دقسې د دې میاشتې هغه فضیلت دغه هم دی چې موږ د روجهدار هم خاطر وکړو چمکني ټي وي دې خاد آباد وي تاسو خاد آباد اوسئ او علم اسلام دې ټول زنده باد وي یو جهان مننه مولانا صاحب ستاسو ډېره مهرباني او الله دې د ماشومانو په عمر کې برکت واچوي الله دې سره د ایمان او لوی کړي او عالمان دې خدای پاک ته ښایسته لوی عالمان جوړ کړي الله پاک ښایسته بدل درکړي امین خدمت کې ډېره مهرباني استاد جي الله دې ډېر عزت وکړي د دې علاقو خلکو ته دا هم ریکویسټ کوم چې د جامعه صدیقیه یو جانا پہچانا مدرسه په سوکنو کې دا ورکوټي ماشومان چې بانه راغلي دي پکې سبقونه وایي نو که څه امداد ستاسو د مخه کېږي نو دې مدرسې سره مهرباني وکړئ دې سره امداد په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان صل